مالدا دس ویل څنګه مې یو اعلان کوم چې چا خزه باوري دوي ته خزه یو مرغه ده چې چاوني ودا غدا که یو خزه د دارونه په بازار کې او کتمانه دا ګیره کړه تاسو خو خزو پیژندلی خزو ته معلومه چې دا اجرا ده بڑوان کرت نشي با حکومت د خزي سرپرستی کوي او دیواله او تانه تلاړه تانهدار بولټتا دباوي خزي تبڅنه خزي 50 پر اشکا کې ناس کی پولیس ورته څنو او کسړی درې کینی وي قانون کې خلاف ورزي را پټانګه کې اتلس خزي کې نه و ټریفک والا نه چالانی او کسلور نه 50 سره ویاله قانون خراب تاسو خیال کابل نن ولې د خدای د عظیم امتحان په لپیټ کې ولې ډېر سلوخ لکه خلک ستا په ملک تنبوانو کې ولې پراته ځکه چې د کابل خار چې د لندن انګريزان بم عیاشای لدل تر انګريزان د کابل خار یورپ شرموله یورپ څه شو دا په مقابله نن پکې اور باندې دا نن روس باندې طاقت چې کابلیانو راټینګ کړي ده دا د کابل د خار خلکو نه دی راټینګ دا په غرونو کې هغه ببر سوبر زاړه مسلمانان چې کوم پراتی دي دا غیر راټینګ کړي غوړ غوړ ریګمال کړي دلته که خیالو کې همغه سي غوړ غوړ ګرځي اینه دي آج کشمیریان رونا دے جاؤ نا اوپر ڈس کرو نو ٹوپا کے پاس پا دیوال کے خود اعلان دے رہا کشو اوہ ڈس کرو نا وہ دھوپ چڑھے گا تو خود بخود ٹس کرے گا ہم نہیں ڈس کر سکتے او سکتا داغا شڑل مسلمانان چی دی او گورے دروس عظیم طاقت سپ دی غرونو کے رئیسا آخو لابیام خو ترننا مقابلہ کئی لگیا دی خدای دے آغا ورز نرا ولی کدا اور په دې غره را پورې وته تاو زبکم پازو کني په خدای قسم هغه ورځ ډېر نږدې چې ستا په مخ کې بستا خزه په بل لاس واچي یو روانه بشي او تا ته به وایي چې کړتو نه کې کینی اوس در باندې را پور ته به ورته ګورې او بل به د لاس نه نیولي او روانه فی الحالم شروع پې شوې خو لګه لګه تاسو وګورئ د دې معززین لونه د شپې چرته پرتی چرته چې بیګا سویلای کراو نو سویلای کراو که سویلی کراو پته نشته راشه هسپتالونو کې وګورئ راشه ډاکټرانو سره وګورئ چې څومره بارشنونه دي سمرا رمونی غرزیږي رمونی د پلار په کورونو باندې درې درې ځل لنګي هغه وخت را روان کله ملک نظام بدل نکو او د ملک قانون بدل نکو عثمان خو یو سره ولاړو داغه خبره اوس افسانې دي دا مونږه را مرګري د عثمان جلسم دې د پاره کوي چې مظلوم یوازې امام حسین نو مظلومان په اسلام کې ډېر تیر شوي دي اول نمبر په کې حضرت عثمان نو عزیزانو عرض مې دا و چې ویښ شي دماغ کې وسعت پیدا کړي د خدای دین خدمت کولو ته ملا وتړئ اسلام د پاره ملا وتړئ دا کو سډبو پسې ګرځېده پرېږدئ پرون د دې قوم حال ما کتو دا د چواړیانو جمعداران چې جوړېده دا ممبران نه دي کونسلران دغه له تاسو څه منډې والیم که نه مو یو هېړ جوړ بیا چې دا صوبایي او قومي ممبران جوړه دغه له څه منډې خو چې وزیران شو تپوس
کیا ہوسی وزیر میں کیا ہوسی اللہ خیر کر سارا قانون مانون برابر خدای دې پار کې ما خو د وزارت غلوي درته ملاو شو بس خبر خلاص نو دا منبري او وزارتونه دا ټول د مفاد غلط د ملک انقلاب پکار دی انقلاب او دا سه انقلاب پکار دی چې د سرونو ډیری په سرکونو په دې سرک روانه او کاربن او ټیمی گنج در سره او بس تو ګوره کړ ولې دې ما څخه پرېسته نه دي کړی دا کوګ ولې روانه نو کړ مخه سرک کړ ته وګوره چې دا خلک ټیکيږي کړي نو عزیزانو وقت ډېر تیر شو او یا سر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بند داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد عزیزانو ز دا سے د غټ ایمان غوندې سړی ما باریکات ډېر پوهېږم او باریکات میں شوق هم نه دی په دې ملک کې سیاسی ډېرې پارټۍ دي او جمعیت العلماء دا پارټي د ټولو پارټو نیکه دی ځکه چې د دې پارټۍ بنیاد دا په هغه وخت کې خوښ شوی چې چا د سیاست نوم هم نه پیژني نوم دانن چې لیډر لنګه شوی دا او لیډرګي وروړي لیډر لنګه دا او لیډرګي وروړي دوی د مور په خېټه کې څکه چې د پلار پملا کې لا نطفه هم نه و چې د جمعیت العلماء بنیاد د انګريز خلاف کې خوښ د دې بنیاد مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی وتبارک د دې بنیاد د دیوبند بنیاد چې خخته یې خو کېدا نو بسم الله پیدا ویلې وا چې دا دیوبند به یو قلاوي او دې قلا نه به لندن وشتلې کیږي دا څه وکنه اوس او بیا خبره ده چې مونږ غوندې روټي خلاص هم را پاسي چې اے دیوبندي جړې نه اے دیوبند یو کاروان او کاروان پسې همیشه سپو غفلی دي همیشه لیکن د سپو غفا د کاروان پر رفتار کې فرق نہ راوړي او تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے ورش ہے ماں په دلی کې د دیوبند شان ولیدو ما د هندو په سینه باندې د دیوبند وقار ولیدو ما د هندو په سینه باندې د تبلیغی جماعت وقار ولیدو تاسو ورشه نظام الدین اولیاء کې د هندو په سینه باندې حضرت جی ډیره ده او په لوډ سپیکر باندې اذان او خطبه د هندو په سینه ویل کی د دلی شاهي مسجد وګورا
د دلی د پاسه ده په لوډ سپیکر باندې داغه اذان ویل کیږي او هندوانه مغه وخت کې چپ چې اذان وو. نو عزیزانو ما تماشا وکړه د دیوبند شان هم او اوس ابله خبره که زمون په خبر کې اوسو دیوبندیان دا سیاسي رشوت راندر کړه خیر ده توبه به وباسي توبه به وباسي دا د دې وزیرانو دا را پاسي رونو ما دی جمعات لا 50,000 روپے اعلان کړي دا تاسو کوي چې 50,000 دی حکومت ورکړي دي راشي درادم خیل اخوروال مدرسې ته یو کالو شو چې 50,000 روپے اعلان شوه دی والله کتر سه ورکړي د پلوسای مدرسې ته د 2,00,000 روپے اعلان شوه دی یو نیم کالو شو والله ته ورکړي دلته هم کړی دی خدای خبر چې دلته سال دی دې کې تاسو پوه شئ خیر دی دا زموږ ورونه دي توبه به وباسي. بل خبره ده چې ما نه ډېرو خلکو بله ورځ راسې تپوس وکړو چې دا شریعت بل تاسو خو څه ونه وې ما وی چې زما څه کار دی زما څه کار دی چې زبا شریعت بل هغه چاته پیش کوم چې چا د راتلو سره د اسلام ډولکې په غاړه کې اچولیو او 10 کاله دا قوم په دوکه کې وساتو زما څه بیا دا د قومي سمله منبران چې دا قوم د اسلام په نوم دوکه کړو چې رونو زه قومي سمله ته دی لولاړم چې په سمله کې اسلام د پاره چغه وام په سمله کې اسلام د پاره چغه نه وه د نننی اسکل هغه تعالیه لاله قوم ته پسترګو کې خاورې زبا واور زما دي د خدای په ذات قسمی او بیا مې د خدای په ذات قسمی او بیا مې د خدای په ذات قسمی چې په منبرای او وزارت کې د ناموس محمدي خدمت نشم کوله او په دې منبرای مې متیازه ونکړي زما زبد دوه ننین پیدا د 2 لکو نه پیدا وزیر او د ناموس محمدي شان میں اوچت نشو ساتلے او په دې وزارت میں متیازه ونکړي زبد دوه ننین پیدا د 2 لکو شرمې دلو په کوم سترګو تاسو دې قوم ترازی چې شریعت بل می پیش کړی دی دوا کوي دوا نه کو نن زد بل شي په حق کې زد دې په حق کې چې د ایران غوندې انقلاب په دې ملک کې مراشي تاسو وايي څنګه برازي ایران کې یو خمینی انقلاب راوستو یو سو لکه چې جټکا کټول د سړي ځامن شي دي کني شي 9 کروڑ پاکستان دے 9 کروڑ 2 کروڑ بالالوم دا 2 کروڑ به اله د سړي کلی سلوه کاله وشو چې دې قوم د اسلام سره څوک هر حکومت چې راغله ده اوله ټوکې او لوبې د اسلام سره شروع کړي آئنده وګوره یو جمعیت ته چې دا خالی الذهن خلق ده واقعي په دې ملک اسلام راوستل غواړي بل خبره ما دا خبره وکړه چې جمعیت العلماء اسلام دا هغه پارټي ده چې لا وجود په دې ملک د سیاست نو او د انګريز خلاف اوله بسم الله جمعیت العلماء اسلام ویلوا بیا اوس زنګل د زمرو نه خالی نه کوي
که مفتی محمود زمره شیخ الهند زمره آلارو مولانا حسین احمد مدنی را پیدا شو ٹھیک شي مولانا مدنی لارو پاکستان تقسیم شو مفتی محمود او غلام غوث زاروی را پیدا شو کدوی لارا د زمری پجاله کې زمره الله فل رحمان را پیدا تاسو په ټول پاکستان کې د فل رحمان غوند عقل داغه غوند فهم داغه غوند ذکاوت په ټول پاکستان کې یو مولا دی وخی مونږ په دې ټکی فل رحمان په چرته کوتی کې کینو هغه د میدان تر یو دی لا د مور پیدام نو چې په جیلونو کې و تاسو خیال راغی یو فل رحمان غوندې وخی او کتا کد فرهاد غوندې همت ځان کې پیدا کړ تا کد فرهاد غوندې همت ځان کې پیدا کړ خیر ارزداو فل رحمان غوندې پیدا کړي هغه نه بعد بلدا چواور ماتا ارث معلوم بعد سیاسی خلقو خبر زما غوګونو ترارس پایا پوښه کلی په خدای قسم چنن د صوبه سرحد دنیا چې دا اغا د مفتی محمود د پلاو لاندې دا او د فل رحمان د صادر لاندې او مونږ غوندې سپایان ور سره دي داسې بازنګري به در باندې واړم چې روټۍ به عمر له خوند نه درکوي داسې بازنګري به در باندې واړم هغه کایې به دې پلټاو کړم لکه دې خوا وګورئ دلته اختر شو او د پېښور خلکو خاص طور پېښوریان واورئ زما ایمان داده مولانا عبدالحکیم لوی پېښوری مفتی عبدالرحیم لوی پېښوری مفتی عبدالقیوم لوی پېښوری دی مفتی شهاب الدین لوی پېښوری دی مونږ به ټول راځو او د اهل پېښور د سوري لاندې به کینو او چې زمونږ ژوند دي د اختر او د روژې فیصلې به په دغه ځای کې کیږي یو څو کسانو د چیف منسٹر خوشحالولو د پاره وي چې شهادت غلط ده شهادت غلط ده کدا شهادت هلال کمیټه د پلازه بسکټ خورو تراغله بیا به صحیح ہے بیا به صحیح ہے مالا تبلیغیان امامان طالبان هغه کسان چې زمانه یو پلک ایمان او دیانت اوچتو داغي شهادتو اخترم کړه دے بیا بهم کو بیا بهم کو بیا بهم کو بیا بهم قوم ویخته روٹی خلاصم پیجنی او غیرتیانم تالی سٹم پیجنی او غیرتیانم پیجنی اخبار کے بیان راغ ہے یا اس تن میں چی ورطاو والا ترنن درد نے خلاوی ترنن نوازیزان خاریان او منگا ٹول یورو سوک چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی دا ٹول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اولاد دے ٹول خاری او پختون کے ایس فرق نشتا کسو کوئی غل بخوری تاسو خیال را گئی خاریان زمونگ دی او مونگ دا دوی دا شیطانت بم چا کرئی چی بجلیگر مولا خاری او پختون کے فرق کئی خارے او پختون خود سکے واللہ چی دا مشرق او دا مغرب مسلمان کم زفر کو نکر دا مشرق او دا مغرب خود امرا اپیل میں دے درتا اہل پشاور تا اپیل میں دے چی دا سود دا زکاة خورون کو او من کی لک فرق کوئی لک فرق
د حکومت تالی سټو او مونږ کې لږ فرق ولا مفتی عبدالقیوم با نهر ورځ تیروله او شمله به نه ټیټېده ان شاء الله پاغه سنت به مونږ هم روان پاغه سنت با تاسو مرا سره ځئ زمونږ دا ایمان دی چې د صوبه سرحد خلق با د علماو په فیصله او د هغه علماو چې چا ترنن د مفتی محمود لمن نیولې ده او ترنن د فضل الرحمن لمن نیولې ده دا غوي او دا غي خلکو فیصله کې بل فرق کوي بل درته کال 12 میاشتې تاسو حکومت نه جاړي او چې دغه ورځ راشي الکه اختر ده حکومت اعلان نه دی کړی د سوای حکومت اعلان نو حکومت د خدای په ټپوړون کې اغیله خو چې په سپېګمو کې میاش ورننه وځي ګوري په ټپوړون چې اغي میاش کله ګوري بیا خانان نوابان رئیسان سرمایدار تاسو چرته ولید چې په دې شپه میاش ته کتل ویلی دا خدای مورمړی پلارمړی اوږي تګي خوار شیخان مزدوران دا خلق میاش ته ګوري مونږ بالا مانای کې خانان مولانا صاحب دا میاش څنګه و ما څه خبره نو چالي درې و بل خبر نه نو بیا څه خان ما د خپل مرګرو ته ویلي چې خان چې ټول د شروع سیم نه دا سنبه د جسم تاسو پوه شئ دې چې درنه تاسو کی ضرورت دی خان بیا نو بیا دا د دې خبرې مسله تاسو کې وای نه خبر بیا نو نه خبر کړه وجنه نه خبر اگر چې زمونږ مرګرو کې دا چل شته دا کوم چې یولک سبلان دیګر چاپیر کیږي دی چې معتبر سره تاسو کې او جی او جی نو د الف نصر والناس پر ټوله قصه ورته بیان یا په دې روزه کې تاسو کې چې مولانا سے ما ته کډنی ټربل ده او روزه وای تاسو رنگ ډیر خراب ده او جی رنگ موم خنه ده بالکل یو خوره خوره نو او غریب سړی ورته راشي